روژه کې بعضې مسلې داسې چې انسان ته دا ښکاري چې دې سره روژه ماتېږي، خو هغې سره په روژه کې څه نقصان دا نه راځي. یو د هغې نه چې دی هغه په روژه کې خوشبويي لګول. عوامو کې هسې مشهوره ده و انسان چې عطر یا سپریم ری وغیره دا لګوي نو دې سره د روژه مکروه کېږي یا خرابېږي یا ماتېږي وغیره. دا مسله ټیک نه ده. لوګي والا خوشبويي چې ده هغه منع ده، هغې نه ځان ساتل پکار دي چې ته لوګي ته نږدې نه وي. هغې نه علاوه چې دا کمې عطرونه دي یا سپری دي وغیره، نو خوشبويي خو سنت طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو څیزونه یاد کړي چې د دې به دا به رد کوي نه. یو پکې خوشبويي ده. خوشبويي چې درله څوک درکوي نو دا به ورته نه وي چې مه راکړه. نو عطر یا سپری وغیره د دې استعمال دا په روژه کې صحیح دی، خو داسې به نه کوي چې هلس والا عطر د ساتري خلکو له په سر دړ کوي. نه، سم بهترین عطر استعمال کړ او کوشش وکړه چې بل ته نه تکلیف نه. یو دا شو. دویم نمبر مسله په خلکو کې مشهوره ده چې تا رانجو لګول نو دې سره روژه ماتېږي. دا هم غلطه ده. علماء لیکلي دي چې رانجه دا بعضې که تاسو خیال کړي دا یخ رانجه وي وغیره چې دومره تیز وي یا داسې وي چې د هغې اثر په تعلق کې ښکاره شي هم په دې روژه نه ماتېږي. او دریم نمبر په خلکو کې مشهوره ده چې سر غوړ کې تیل میلو لګي نو په دې سره روژه ماتېږي. دا مسله غلطه ده. په دې روژې موجې نه ماتېږي او روژې ته څه نقصان هم نه میلاوي. نو لہذا یو کس بعضو ته خو پته وي، بعضو چې دی د ناپوهۍ د وجې نه تیل لګوي په سر باندې. پرون هم زمانه چا تپوس وکړو یا عطر خو اکثر زم نه خلک تپوس وکړي. مونږ خو چونکې په نور چا که څوک تنقید کوي او که نه په دې دا خو زر کوي چې وایي تا سپری لګولې یا د عطر لګولې، نو په دې باندې څه فرق نه راځي. دکه شان انسان دی دته مسله راغله، البته د غوږ کې دوایي اچولو سره مسله په دې کې د اصل کې یو قاعده ده. قاعده دا ده چې په روژه کې ډایرکټ په ډایرکټ چې یو څیز معدې له تقویت او فایده ورکوي او قوت ورکوي نو د هغې استعمال منع دی چې ډایرکټ قوت او فایده ورکوي. دویم نمبر مسله دا ده چې کوم څیز ډایرکټ طاقت نه ورکوي معدې له په واسطو سره راځي او معمولي اثرات یې هغې ته رسي نو په هغې روژه نه ماتېږي. هغې کې مسله د غوږ ده، په غوږ کې دارو اچول. نو په دې کې د پخوانو علماو تحقیق دا و چونکې هغې ته حکماو دا ویلو حکیمانو چې د غوږ د دارو چې دی دا معدې ته رسي. نو هغې فتوا په دې وه چې بهی دا چې دی نو په دې روژه ماتېږي. اوس جدید ډاکټران یا وغیره دي دا وایي چې نه دا ډایرکټ نه رسي، دا غوږ ته د غوږ دا دوایي ډایرکټ معدې ته نه رسي او دا هم په ذرایو رسي لکه څنګه چې دا نوره د سترګو دا یا د تیلو دا دغه شو. نو دی دا وایي نو د لحاظه علما جدید دا وایي بعضې چې په دې روژه نه ماتېږي. بیا هم حتی الوسه که انسان ته ځان بچ ساتلی شي نو چې کله د علماو دوه رای راشي نو په احتیاطي کول باندې عمل پکار، خو جواز قاعده پکې پیدا شي. درېمه اخیره مسله دا ده چې په دې روژه کې اکثر خلک ستن لګوي یا دغه شان نور څیزونه مختلف. نو د دې مسله هم دکه ده څنګه چې د غوږ د دې مسله ده چې په دې کې زمونږ د علماو خو رای نشته هغوی چې روژه پې نه ماتېږي، خو موږ سره یعنی نور علما بعضې دي د نورو مسلکونو خاوندان یا لوی لوی خلک دي هغې وایي چې روژه په دې باندې ماتېږي. نو اگر چې د علماو اوسنو د هم د هغې ډلې دا تحقیق دی چې نه ماتېږي، خو بیا هم چې رای پکې دوه شوې نو چې تر کومې پورې انسان ځان بچ کولی شي او ګزارې بغیر د ستنې نه کېږي د روژې په حالت کې
نو گزاره دیو کی او کنه په د باندې کله نه کله په انسان باندې دړ داسې راشي ټینګیږي نه یا بل څه نو د علماو اکثریت او د جمهور د نن زمانه او د تیروم لوی خلکو تحقیق دار چې په دې سره روزه نه ماتي چې دا ستاسو ذهن کې خو ما درته حتی الوسه که انسان بغیر د عینه گزاره کی دی شو دی کی که نه کیږي نو ستن دی وای به تور ضرورت روزه ور سره ده ماتیږي نه الله تعالی